دا ملګری تپوس کوي چې کله مقتدی امام پسې نیت وتړي په موس کې، نو د سحر موس کې خو امام قرائت په تیز باندې وي، نو هغې کې خو مقتدیان سوره فاتحه نه وي، خو لیکن چې کوم منځونو کې یا په کوم رکعتونو کې امام سوره الفاتحه په مزه باندې وي، نو بعضی خلک وایي چې موږ د خپلو امامانو نه اوریدي دي چې مقتدی به په دغه رکعتونو کې سوره فاتحه وي. نو دوی د دې باره کې تپوس کوي چې د دې شرعي حکم څه دی. نو جواب دا دی چې د احنافو په نسبت باندې قرائت خلف الامام، یعنی امام پسې رستو قرائت کول، که هغه جهري مونځ دی که هغه سري مونځ دی، که هغه ته د امام आवाज اوریدی شي او که د امام आवाज هغه ناوري، د دپاره مطلقاً قرائت خلف الامام یعنی د امام پسې سوره فاتحه وغیره ویل دا مکروه تحریمی دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي.